جرمني یو کهاوت دی و چې ګیدړې بار بار ستا چرګه پټولې نو دا قصور د ګیدړ نه بلکې ستا د سپي دی چې هغه د مالک او د مالک د چرګانو حفاظت نشي کولی. روسي یو کهاوت دی و چې څو پورې تا ترخه مڼه نه خوړلې نو ستا سره د خوږې مڼې احساس نه کیږي چې دا څومره خوږه ده. دغه رنګ حالات زمونږ په ژوند کې هم چې موږ ډایرکټ یو فیصله کوو خبره تحقیق ته نه رسو چې په دې کې څومره حقیقت دی او څومره پکې نشته دی. خو ډایرکټ موږ یو فیصله وکړو نو موږ ته احساس نه کیږي چې خوږه مڼه څومره خوږه ده او دې پیدا څومره ده. خو موږ ډایرکټ یو فیصله وکړو په هغه کې موږ خوږه مڼه هم غرق کړو او دغه سره سره ترخې مڼې هم موږ ته اهمیت معلوم نشي. عربي یو کهاوت دی و دا خپل د ژوند هغه حصہ مړه که چې د کومې نه دا ظاهریږي چې دا د بل نه بغیر ژوند نشي کولی. دغه احساسات د خپل وجود نه او د خپل د ژوند نه ختم کوي چې ته غوڼ عمر دا محسوسې چې زما زندگی په خپل خپو باندې نه چلیږي بلکې دا د بل په سهاره باندې چلیږي د بل په کار باندې دا چلیږي او په خپل زما دا وجود زما دا احساسات او زما دا سوچ یو فیصله نشي کولی. نو دا ډیر بهترین کهاوت دی او دا خاص کر د هغو نوجوانانو لپاره دی چې کم کې خود مختاری نه یو کم خود مختاره نه یو کم خپل فیصله نشي کولی نو غوړ عمر به خپل فیصله کوي ځان په بل باندې نه ډیفند کوي. د اټلی یو کهاوت دی و چې د کم سړی جورې بشلیدلې وي یا په کپړو کې بټن خراب وي نو هغه د فورا دوه کارونه وکړي یا د واده وکړي او یا د طلاق واخلي یا طلاق ورکړي. د دې کهاوت مقصد دا دی چې یو سړی واده نه کوي نو هغه په وجود کې دغه په کفړو کې دغه په شان کې به خامخا څه کمی خو چې کله تا واده کوي ستا په کپړو کې مسله رااله ستا په جرابو کې مسله رااله نو بهتره دغه ده چې ځان له بل واده وکړه. د امریکې یو کهاوت دی وایي کامیابي د هغه پورې تا ته نشي ملاوېدلی تر څو پورې تا په خپل جیبونو کې لاس ورچېلی خپل جیب نه استعمالوي. مطلب یې دا دی چې شوم سړی به په زندګۍ کې چېرته کامیاب نشي او نه به د هغه د کامیابۍ مقصد معلوم شي بلکې غوړ عمر به هغه محتاجه هغه لاس له به پیسې هم راځي هغه به پیسې هم ګټي خو هغه ته به کامیابي سکون او احساسات به هغه ته نه پیدا کیږي. ته څو پورې په تا کې سخاوت پکې و تا ته به کامیابي میلاویږي تا ته به منزل اسانیږي او ستا به په زندګۍ کې یو قدر او یو مقام وي. یو مشهور کهاوت دی وایي ښځې صرف او صرف روپۍ غواړي. دا د هغه خلکو ایجاد دی چې د چا سره پیسې نشته دی. چې یو سړی یو کار نشي کولی هغه به د هغه لپاره هزار بهانې ګوري یاره دا مسله وه دا چلو خو چې یو سړي کې کوالټي پکې په هغه کې د فیصلې اخیستلو هغه برداشت پکې نو هغه بیا بهانې نه جوړوي هغه په چا باندې بې ځای الزامونه نه لګوي بلکې هغه به خپل یو منزلي او هغه منزل د حاصلېدو لپاره به هغه کوشش کوي هغه په چا باندې بې ځای الزامونه نه لګوي چې دې سره دا وسره دي دا شي کولی او دغه د وجې زما دا ناکامي ده بلکې هغه به یو مضبوط او ثابت قدمي.